السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو تاسو ته پته چې په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې ډېره غټه غویمه روانه ده، ډېر غټ زور دی، ډېر غټ شور دی. د څه شور دی؟ د څه شي زور دی؟ زور د دې خبرې دی چې په مفتي صاحب باندې حمله ولې شوې ده. شور د دې خبرې دی چې مفتي صاحب ولې هغه زخمی شوی دی او مفتي صاحب باندې حمله د څه د وجې نه شوې ده. نو کتونکو زه به تاسو ته نن په دې ویډیو کې پوره حقیقت ښکاره کوم. حقیقت د ټول نه اول دا دی که موږ او تاسو خپلې معاشرې ته وګورو، زموږ او ستاسو په معاشره کې کم کارونه نه کېږي، کمې اړې نه چلېږي، کم د بدکارۍ اړې پکې نه چلېږي، کم شیزونه، سود، هر قسمه ګناه زموږ او ستاسو په معاشره کې عامه شوې ده. نو چې کله زموږ او ستاسو معاشره ګنده کېږي، زموږ او ستاسو په معاشره کې بدکارۍ عامې کېږي، کله زموږ او ستاسو معاشره خرابېږي، نو بیا دا علما دي، بیا دا نیکان خلک دي، بیا دا طلبا دي چې دوی زموږ توجه د دین طرف ته راړي چې هلکه تاسو په غلطه باندې ځئ، تاسو معاشره ګنده کوئ، تاسو معاشره خرابوئ، دغه پرېږدوئ، راشئ دا کار وکړئ، دا کار وکړئ، دین طرف ته راشئ، قرآن طرف ته راشئ. نو علما کرام چې څومره دي هغه موږ ته د بیان په شکل کې وایي، د نصیحت په شکل کې وایي. دغه شان مفتي سردار علي حقانی المعروف توجه چې تاسو ټول به پیژنئ، د تعارف محتاج نه دي، هغه هم دغه شانتې کړي دي چې په کم معاشره کې په کم ځای کې د هغه بیان او په کم ځای کې هغه برایي لیدلې ده، هغه ګناه لیدلې ده، نو خلکو ته پړاګه کړي دي چې هلکه دا ګناه مه کوئ، دا ستاسو د بچو ژوند تباه کوي، دا ستاسو نسل تباه کوي، دا ستاسو نه ایمان وباسي، دا ستاسو نه قرآن وباسي، دا ستاسو عقیده خرابوي. ګرانو کتونکو موږ او تاسو ته پته ده د پبجي ګیم ته وګورئ، موږ او تاسو ته پته ده نور داسې ګیمونه وګورئ چې دا د ماشومانو په لاسونو کې دي، ماشوم په خوشحالۍ باندې ناست دي او په یو بل باندې ډزې کوي او د پبجي ګیم کې یو بل ته چغې وایي. خو که ماشوم ته دې په دغه ټیم کې خبر وکړه چې قرآن راواخلې، تلاوت وکړه، په هغه باندې دا د ګولۍ ډز لګي، د هغې مین وجه دا ده چې کوم یهود نصوارا دي دا موبایل چې راایستی دی، هغوی د دې دپاره راایستی چې د ماشوم د لاس نه قرآن لرې کړی شي، په موبایل باندې د ماشوم ټیم چې کوم دی هغه ځای کړي شي، نو ماشوم په هغې باندې خوشحاله. نن یهود او نصوارا په هغې کې خوشحاله شو، خو الحمدلله زما مشرانو، کشرانو، اورېدونکو، کتونکو، تاسو ته پته ده چې دا علما بیا د دې ماشومانو ژوند جوړی تربیت یې کوي. دوی دې ماشومانو ته وایي چې دا مه کوئ، مه کوئ، مه کوئ. دغه شان په مفتي صاحب باندې چې پرون کومه حمله شوې ده، نو دا هم د دغه وجوهات دی چې مفتي صاحب همیشه حقایق خبرې کړي دي او په خلکو باندې بدې لګي. حقایق خبرې چې چاته حق خبره کې اکثر ستا خبره په هغو باندې بده لګي. دغه شان د مفتي صاحب دا خبرې چې کومې دي، د حق پرست عالم دی، حق خبره کوي، د دین او د اسلام حفاظت کوي. موږ د دوی سره ولاړ، موږ د دوی سپورټ کوو او زمونږ د اپیل دی، زموږ دا وینا ده چې کم مردار دی د چا چې مفتي صاحب المعروف توجه دا چا زخمی کړی دی، نو حکومت ان شاء الله تعالی امید مو دا دی چې حکومت په هغه ته سزا ورکوي. کتونکو زموږ دا ویډیو چینل زموږ دا کم کسان چې دا ویډیو ګوري دا چینل سبسکرایب کړئ او راتلونکي ویډیو پر راکړئ. اجازه د الله په امان.